أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا محبوبي ويا محبوب رب العالمين رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال زمون استاسو په دغه مبارک ورځ باندې په مبارک میاش کې په دغه مبارک ساعت کې بارگاہ الہی کې د حاضری لیدل اوریدل ویل په خپل عظیم بارگاہ کې قبول مقبول او منظور فرمای او رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال مونږ استاسو د روز محشر د ګرمۍ او د سختۍ او د تکلیف نه په امن و امان کې وساتلی کی حاضرینو چې کله انسان دغه حالات او انسان په خپله باندې جایزه اخلي او انسان خپله تجزیه پکوي نو مختلف قسمه تجزیه او جایزه د انسان ذهن لرازی او مختلف تجزیه او د خپل جایزه دا ځکه مختلف وي چې د انسان د حالات او واقعاتو باندې چې څومره غور او دارنګ غایر سوچ او فکر لري دومره د خپل علم د غور د فکر مطابق د انسان تجزیه بدلیږي را بدلیږي ما مقصد د خپلو جملو نه دا دی چې څوک به ملکی حالاتو باندې تجزیه ورکوي او په ټاک شوګانو کې به خلق ناست چې د حالات او د پاکستان دې طرف ته روان دی سیاسی خلق د سیاست په پهلو باندې تجزیه ورکوي چې دا خلق په یو سیاستدانان دنیا په دې اړخ روان دي کاروباریان او روزګاریان په دې سوچ او فکر باندې تجزیه ورکوي چې موږ د کار او د روزګار سر به کم ځای ته وځي دارنګې هر یو شعبې والا او هر یو کس د خپل فهم د عقل د سوچ مطابق په حالاتو باندې انسان تجزیه کوي او څوک په خپله تجزیه کې کمې نتیجې ته ورسي او څوک کمې نتیجې ته ورسي خو بذات خود زه یو تجزیه د دغه حالاتو بنیاد باندې وړاندې کول غواړم او زه وایم چې دا تجزیه او دا غور او فکر او خوض دا هر مسلمان له پکار دی ٹھیک ده چې سیاست به په یو طرف باندې روان شي ملکی حالات به په یو بل طرف باندې روان شي بزنس او کاروبار او تجارت به په یو بل ډګر باندې روان شي خو زه دا وایم چې دا سوچ هم ضروری پکار دی دغه حالاتو مطابق دا یو تجزیه هم پکار ده چې په دغه حالاتو کې زمونږ ایمان بس کیږي د خپل ایمان په حق له باندې غور او فکر ضرور پکار دی او هغه به یو ساده مثال بس تاسو ته وړاندې کم چې په دغه نږدې لسو دولسو ورځو کې او په 2 هفتو کې په مختلفو ځایونو کې
بم بلاست وشو یا خودکش دماکې وشوې یا څه څه چې دي هغه وشول او ما تا ټولو ولیدل او صرف هم دومره زمونږ وس دی چې هم اس کی مذمت کرتے ہیں دا زه ورته هم وایو او چې څوک عہدیدار دی هغه هم وایي خو عہدیدار په هم مذمت کرتے ہیں باندې خلاصیږي نه سوچ دا پکار دی چې څوک پکې مړه شي اخته مونږ شهیدان یو او چې څوک دا خودکش وکي او وی خودکش هغه سوچ او فکر والا هغه ځان ته شهیدان وایي په دې نتیجه باندې څوک نه رسیږي چې حقیقي شهید دی څوک چې څوک د دغه خلکو سره مرسته وکي او دې سره غم سازی ورسره وکي او د هغوی غم کې شریک شي دعا ورته وکي ځان دپاره باعث ته اجر ګڼي چې دارنګې باجوړ کې دارنګې زمونږ په جمرود کې په مختلفو ځایونو کې داسې حالات راپېښ شول آیا دا سوچ او فکر مونږ له دا یو نتیجه راکوي چې د خپل ایمان غم پکار دی د خپل د اسلام باندې له غور او فکر او توجه ورکول پکار دي ٹھیک دی چې دا حالات واقعات و یو نه په بل طرف باندې روان شي خو ما ذاتی حقیقت درته وایم چې دغه حالاتو مطابق انسان په دې نتیجه باندې رسیږي چې رب کریمه دا ټول حالات خو به یو نتیجې ته رسیږي خدای پاک زمونږ د ایمان به څه حالي دا خو ورځې او شپې دي او د کتاب د زندګۍ روزانه یوه پاڼه اوړي او په ډیلی بیس باندې یوه سپینه پاڼه ده چې ورځ ده او دغې پاڼې دا بله صفحه ده چې دا توره ده شپه ده دغه دوه مخې پاڼه چې ده او دا دوه مخې صفحه چې ده دا خو روزانه اوړي او د ژوند دغه ورځې او د شپې په ختمېدو باندې دي سوال دلته دا دی چې په داسې حالاتو کې مونږه ایمان څنګه محفوظ کو مونږ له څنګه ایمان محفوظ کول پکار دی په ایمان باندې تجزیه ورکول پکار دی ایمان باندې تحفظ باندې غور و فکر کول پکار دی دا ټول شیونه خو د تلو راتلو والا څیزونه دي عہدیم زی راځي مرتبیم زی راځي پیسیم زی راځي کار روزګارم زی راځي حالات ښه کېږي او خرابېږي د هر څه زی راځي خو یاد ساتئ د ایمان تحفظ دومره ضروري دی چې د دې کې د تلو د راتلو آپشن نشته په دې کې دا تصور نشي کړی چې که زه اوس داسې شو ایمان نو خیر سبا له به بیا واپس بیا راشي نه په دې کې بل آپشن شته نه د دې د وجې نه زما د خپل سوچ او فکر مطابق امت مسلمه له مونږ ستاسو ټولو له د دغې حالاتو د دغې واقعاتو د تجزیاتو سره سره په خپل ایمان جایزه هم اغستل پکار دی چې زه هسې نه چې زما نه دا خوږ ایمان چېرته خطا نشي د پیسو په لالچ کې هسې نه چې د ایمان دغه خواږه معنی د عہدې په لالچ کې چېرته خطا نشي هسې نه چې ما نه دغه ایمان عظیم دولت چې په دنیا او آخرت کې په کار باندې راځي داسې نه چې د سیاسي او پارټۍ د وجې نه زما او ستا ایمان ته څه نقصان ونه رسیږي عجیبه عجیبه خبرې به تاسو سوشل میډیا باندې واورئ زه خو په همدې تجزیه باندې ورسېږم او په همدې نتیجه باندې ورسېږم چې خلک د منصب دپاره خلک د خپلې سیاسي پارټۍ د زنده‌باد او د مرده‌باد دپاره داسې اقدامات کوي چې حقیقت دا دی چې کارونه هغوی کوي او زه د هغوی په ایمان باندې ویریږم هغوی په ایمان کې کلمات اسلام کې د دین په احکاماتو کې داسې طرزونه اپناول غواړي چې د هغوی ایمان بیا په دا صورت کې بچ پاتې کېدی نشي نو دې د وجې نه حاضرینو د هر چا یو خپله تجزیه خو زما د خپل تجزیه مطابق چې د حالاتو مطابق د هغه دا ده چې د هر یو شي سره سره د غم د کاروبار او غم د روزګار او غم د سیاست او غم د ملکی د حالات او غم د امن او امان دغه ټولو شیونو غمونه ضرور پکار دي
خو ټولو نه اولنی ترجیح چې کم غم له ورکول پکار دي هغه دا ده چې د خپل ایمان حفاظت پکار دی. داسې نه چې د ایمان چرته په ګپ شپ کې در نه چرته لاړ نشي. هسې نه چې د خپل لیډر په محبت کې د الله او د الله رسول محبت ته وسوځېږي. هسې نه چې د خپلو مشرانو په تابعدارۍ کې د الله او د الله رسول تابعداري ته وسوځېږي. هسې نه چې هغوی باندې اعتبار او اعتماد کې الله او د الله په رسول باندې د ایمان د چرته ونه سوځېږي. په دې څیز باندې ضرور غور او فکر پکار دی. او زه چې هر څومره خپلو خبرو له طول او اوږدوالی ورکم د ما نه زیات په دغې حالاتو واقعاتو باندې تاسو باخبره یې د سوشل میډیا نه چې څه حالات دي څه واقعات دي. خو زه به دا ضرور بحیثیت یو ادنا غوندې واعظ یو ادنا غوندې د حضور مبارک په منبر باندې یو کمتر ناسته کوونکی زه به ورته دا نصیحت کوم چې د هر شي غم پکار دی. ټول نه اولنی غم د خپل ایمان پکار دی. داسې که اقدامات در نه ونه شي داسې قدمونه در نه اوچت نه شي په مختلفو حلو ځلو کې چې ایمان در نه العیاذ بالله چېرته خطا نه شي. تر دې پورې حضور صلی الله علیه وعلی آله وسلم فرمان علی شان دی. حضور مبارک ارشاد فرمائی یبعث کل عبد علی ما مات علیه. حضور فرمائی انسان با په هغه حال کې د قیامت په ورځ باندې د قبر نه راوچتېږي چې په کم حال کې دا انسان مړ شوی وي. هغه حال باندې به انسان راوچتېږي. په کم حال کې انسان مړ دی که هغه ښه حال دی. که هغه یو انسان شهید شي او هغه په وینو کې لت پت دی او په وینو کې رنګین دی هغه به د وینو نه رنګین راوچتېږي. که یو انسان دی هغه د سجدې په حالت کې مړ شوی لکه زما او د ستا امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه علامه امام سرخسی رحمه الله تعالی دارنګ جمله ډېر لوی لوی مقتدر علما په حالت د سجده کې وفات شوي دي. هغوی به د سجدې په حالت کې د روز محشر باندې راوچتېږي. که څوک د الله په یاد کې په ذکر کې او هغه به د الله په یاد کې وي خوله باندې به د خدای پاک یاد او ذکر روان وي او دی به راوچتېږي. او که چېرې په دا بل اړخ باندې انسان خبره وکړي العیاذ بالله که چېرې چا د خوله کې شراب پراته انسان مړ شوی دی یا انسان د غلا په دوران کې مړ شو غلجن به راوچتېږي شراب خور به راوچتېږي العیاذ بالله بدکار به راوچتېږي. او که چېرې یو انسان راولېږي بل کس قتل کولو او دی په دغې مقابله کې مړ شو قاتل به راوچتېږي. حضور فرمایي یبعث کل عبد علی ما مات علیه. هر یو انسان به په هغې حال باندې راوچتېږي قیامت په ورځ باندې چې کم حال باندې انسان د دغې دنیا نه رخصت اخیستی دی. د دې د وجې نه حضور مبارک ارشاد فرمایي په همدغې ایمان باندې یارېدل پکار دي. ځکه حضور مبارک فرمایي په هغې حال به راوچتېږي. نور کم یو حال د ستا خوښ دی کم یو طرز د ستا خوښ دی په همغه طرز باندې به راوچتېږي. هغه وایي علما لیکي یو کسو سترنج به ډېر کولو سترنج به ډېر کولو او سترنج کې دا مختلف وزیر دی او بادشاه دی. بادشاه مخکې که وزیر لاړو نو دا خو تاسو ته ککړی مو نه وي هغه نومونه خو مو اورېدلي دي چې دا چې کله کس مړ کېدو په دې دوران کې دی په خپله باندې وایي چې وزیر زما دی او بادشاه د تا دی. وزیر مخکې کا او بادشاه وروستو کا او په همدغې الفاظو کې حضرت اسرائیل علیه السلام روح ته قبض کړو. اوس به دا قیامت په ورځ باندې راوچتېږي. څنګه به راوچتېږي؟ په همدغې حال کې به راوچتېږي. او همدغه د هغه د سترنج او نن سبا مونږ تاش به ووایو. تاش هم څه زمانه کې تاش او پلاش هم په زمانه کې ډېر زیات مشهور و. د خلکو به گیمونه په کول. اوس هغه دور هم لاړو د سترنج دور هم لاړو. اوس د پبجي گیم راغی. اوس د مختلف قسمه آنلاین گیمونه راغلل چې ټوله شپه شپه هلکان تر سهاره پورې ورته ناست وي. څوک د انډیا نه ورسره لینک وي څوک د انګلینډ نه لینک وي څوک د پاکستان نه او څوک د لاهور او څوک د کراچۍ نه چې لکه څنګه مونږ اورو په دغې گیمونو کې هغه پلاران او کور خلک چې شکایتونه د خپلو بچو کوي همدغه وایي چې د دوی همدا حال دی. حضور مبارک ارشاد فرمایي
سو په کم حال کې مړ شو ومغه حال کې بیا راوچتیږي که څوک د پبجي په محبت کې مړ دی او که څوک په بل گیم کې مړ دی او داسې ما اورېدلي چې هغه لډو به مخکې په هغه باندې کېده په هغه کاغذ باندې هغه سیز به پروت ورته مخې ته او کسانو به لاډو کوله اوس یې چې په نیټ باندې هم لډو کېږي او کسان سره راجمع شي یو د بل ملک نه او په هغه باندې سره لډوګانې سره کوي یاد ساتئ که چېرې څوک په دغې کې عمر او ژوند عبث تیر کړي او دا ځواني په همدې کې برباده کړي لازمه خبره ده چې بیا انسان مړ کېږي همدا به پکې وایي که چې څنګه اصطلاحات په دغه ګیمونو کې کېږي او څه پکې ډزې دي او څه پکې څه دي او څه دي په همدغې حالت کې به انسان د مرګ په وخت کې به دې حالت ته راځي او بیا چې کله انسان د مرګ نه بعد راوچتېږي په همدې حالت باندې به راوچتېږي د دې د وجې نه علما لیکي یو صاحب و هغه خانه کعبې شریفې نه به طواف کولو او د طواف په هر قدم باندې او دا خبره ډیره ژوره ده زړه ته ورکوزیدونکې خبره ده فرمایي چې خانه کعبې شریفې طواف یې کولو او دا بل صاحب خامخا طواف کې ملګري رواني سره نیو کس په دغې کس باندې سوچ شو چې دا ژاړي ډېر د طواف هر چکر خپلې دعاګانې دي او که خپلې دعاګانې نه وي نو خلک وایي چې کمې خولې له یې دعاګانې ورځي هغه دعاګانې وایي خو دغې صاحب یو دعا هم نه کوله نه یې درېیمه کلمه ویله او نه یې دویمه کلمه ویله او نه یې صورت اخلاص ویلو نه یې لبیک اللهم لبیک تلبیه ویله سیم نه ویل بس دغه یو جمله به ویله ربه ما ایمان محفوظ کې دا دعا به کوله ربه زما ایمان محفوظ کې به دغه قدم په قدم دا دعا وه او په سترګو کې اوښکې وې او د خانه کعبې شریفې نه روان طواف کوي روان دی او د هغه ږیره ټوله د اوښکو نه ډکه شوې وه او بس په اووه واړو چکرو کې دا وایي چې ما دا کس ولیدو چې یو دعا به کوله ربه ما ایمان محفوظ کې ربه ما ایمان محفوظ کې چې کله چې طواف ختم شو ما ته پوښتنه وکړه چې حضرته د طواف خو ډېرې دعاګانې دي په دغې طواف کې خلک ډېرې دعاګانې غواړي څوک دنیا غواړي څوک آخرت غواړي څوک جنت غواړي څوک د رب رضا غواړي او مختلف قسمه د ذکر او د اذکارو د عباداتو د تلبیې او د خدای پاک په بارګاه کې د مناجات او کلمات وړاندې کوي تا دا یو دعا ولې کوله دې په شا باندې څه راز پروت دی عرض ورته کوي چې حضرت ویلو نه دی خو درته وایم ځکه چې ما دپاره مو دا دعا وکړه چې دا کومه دعا ما کوله دا دعا راته وکړه او وایي چې دا مې ځکه ویله چې خدای ما ایمان محفوظ کې چې ما دوه رونه وو هغه دواړه رونه ښه دینداره پنځه وخته منځګزاره په جومات کې اذان ورکوونکي په اول صف کې کېناستونکي په لاس کې هر ټیم د الله پاک په یاد باندې تسبیح راغستونکي هر وخت د دوی د خدای پاک بندگی کوله خو چې کله مرګ د وخت را نږدې شو د زنکدن وخت شو چې راته ویل چې قرآن را واخله مشر راته وویل زړه مې خوشحاله شو چې دا آخر وخت کې مې د قرآن سره مینه ده چې کله چې قرآن مې راواغستو ولا ورمه کړو لاس یې په کېښودو ویې ویل چې زه دا قرآن العیاذ بالله نه منم او ویې ویل چې زه عیسائی شوم او عیسی علیه السلام نبوت منم او د حضور مبارک نبوت العیاذ بالله نه منم او دا کس چې دی په همدغې حالت کې د دغې دنیا نه رخصت شو چې ما ډېر زیات په دغه حال باندې مشاړه او فریاد وکړو خو څه نه کېدل بیا د ما د دویم ورورو او هغه هم په دې حالت کې عیسائی د دنیا نه لاړو وایي چې زه ځکه سوال کوم د رب نه چې خدای پاک هغه خو ډېر داسې نیکان خلک وو ډېر منځګزاره او عامیانو خو نیکانو ډېر منځګزاره خلک وو او زه دا سوال ځکه کوم چې رب نیازه بادشاه دی بیا نه چا سجدې ته ګوري
نه بیا د چا اذان ته ګوري نه د چا بیا ذکر ته ګوري خو په ژوند کې داسې یو غلطي ترې نه وشي چې د هغې غلطۍ د وجې نه الله تبارک وتعالی د انسان نه ایمان واپس واخلي فرمایي چې زه ځکه بار بار دعا کوم چې رب کریمه نه د سجدو ته محتاج نه د ستا یاد و فریاد ته محتاج نه ذکر اذکار د حضور درود ته محتاج نه تلاوتونو ته محتاج نه عمرو او حجونو ته محتاج نه طواف او سعی ته محتاج خدای پاکه مونږ محتاج یو او مونږ که څه قبلول غواړې خدای د مال ایمان راکې او ما د ایمان په حال کې دغې دنیا نه بوځې ربه د ما ایمان حفاظت وکې ځکه دا دعا کول غواړم نو ځکه علما فرمایي چې د ایمان حفاظت دا د ټولو نه اولنی ترجیح والا چیز دی او دا پکار دی چې هر یو مسلمان په خپل ژوند کې د ډیرو خبرو سره او د ډیرو څیزونو د حفاظت سره د ایمان د حفاظت لپاره هم خپل هلې ځلې او خپل کوشش چې څومره اسلام تعلیمات مونږ ته پرېښودي دي هغه مونږ وکړو ما دا ټولې خبرې په همدې نقطې نظر باندې وکړې چې په دغې حالاتو باندې ټول خلک د خپل علم مطابق تجزیه لري چې داسې دي حالات او داسې دي حالات او ملکی حالات داسې روان دي سیاسی حالات داسې روان دي د کار و روزګار اړخ په دې باندې روان دی زه وایم چې د ټولو تجزیو سره په ایمان باندې هم لږ غور و فکر پکار دی چې زمونږ ایمان کم طرف ته روان دی او ځکه د مونږ استاسو امام حسن بصری رحمه الله تعالی چې د هغه علمیت د هغوی مبارک و فقاحت د هغوی علم او عمل او زهد و تقوا او د هغوی خلافت او د هغوی تزکیه او د هغوی مجاهدات و ریاضات د علماو نه پټ نه دي امام حسن بصری رضی الله تعالی عنه د حضور سیدنا علی شیر خدا رضی الله تعالی عنه خلیفہ او شاگرد دی هغه مبارک به هر وخت پریشانه ناستو چا مریدانو کې ورته چا ویل قبله حضور عالم تاسو زوینم چې اکثر په سوچ کې ناست وي فکر کې ناست وي غم کې ناست وي د دې څه راز دی حضور تاسو غوندې پاک خلک خو څوک شته هم نه داسې غمجن هر وخت ناست وي هغه مبارک ورته ارشاد فرمایلو چې دا ژوند په مثال د دې دی لکه یو مسافر دی او هغه په یو کشتۍ کې روان دی او کشتۍ په ماته شوه ټوکړې ټوکړې شوه لښتې لاړې شوه او دارنګې لرګي شوه او زه په هغې یو لرګي باندې بره ناست یم زما پته نه لګي چې دا لرګی به ما سره څومره سات ورکوي دا لرګی به د ما څومره حفاظت کوي ما به کومه چپه وړي ما به زه به په کوم ځای کې ډوبېږم زه به کنارې ته ورسېږم او که نه نو چې دا ژوند په مثال د دې دی لکه څنګه کشتۍ ماته شي او په یو لرګي باندې یو کس کینی او د هغه د ډوبېدو د نجات او دارنګه د هغه د هلاکېدو هېڅ پته نه لګي چې انسان په مثال هم د دې دی د ده هېڅ پته نه لګي چې دی به په کمې چپې به دی وهي دی به هلاکت ته رسېږي دی به نجات ته رسېږي او فرمایي چې زه په دې باندې یریږم او زما یره هم دا ده چې هسې نه چې ما څومره عبادات کړي ما څومره ریاضات کړي ما څومره علم کړی څومره درس او تدریس مو کړی هسې نه چې آخر کې الله پاک ما د خپل د رحمت د دایرې نه ونه باسي زه په دې باندې یریږم هسې نه چې ما د خپل د رحمت د دایرې نه خدای پاک ونه باسي حسن بصری رضی الله تعالی عنه غوندې شخصیت هغه د خدای پاک په دې چوکٹ باندې د خدای پاک په در په دې چوکٹ باندې ناست دی چې هسې نه چې ما د خدای پاک د خپل رحمت نه ونه باسي دومره عابد دومره زاهد دومره متقی دومره ولی دومره لوی عالم دین محدث فقی معبر څومره تعریفات حسن بصری رضی الله تعالی عنه چې هغه کمه ده خو هغه مبارک فرمایي چې زه په دې باندې 24 غنټې خپوم هسې نه چې خدای پاک ته زه بدې نشم و ما د رحمت نه ونه باسي دا د پاکانو خلقو د ایمان دا حالتو او مونږ حالت د ایمان دا دی گناه در گناه نفرت در نفرت بغض در بغض قتل در قتل منافقت در منافقت دوکه در دوکه
او هغې باوجود هم مونږ چېرته سوچ هم نه دی کړی چې مونږ د الله پاک د خپل رحمت نه چېرته ونه باسو مونږ ونه باسي الله پاک بلکې مونږ په خپل سوچ او فکر کې د جنت ټیکهداران ځان ګڼو حالان کې داسې نه ده اسلام مونږ ته چې کم د ایمان باندې د تجزیه کولو او د غور او د فکر کولو کم درس را کوي په دغه درس کې مونږ ټول په ټوله باندې خطا یو مونږ رسا نشو کېدی چې کم طرز زندگی زمونږ روانه ده او آخر کې به زه دا خبره وکړم او په خپلې خبرې به په دې باندې اختتام ته ورسوم هغه یو بزرګ نه چا پوښتنه وکړه احیاء العلوم کې امام غزالی علیه رحمه ارشاد فرمایي چا ته پوښتنه وکړه اسې به دا یو خبره در سره ذهن کې زما د دغې پیغام یاد ساتئ چا ته پوښتنه وکړه چې یو فرشته درله راشي او فرشته درته ووایي چې په خپل مرګ باندې تا نه په کمره کې روح قبض کوم او د کور په گیټ باندې تا ته الله پاک شهادت را لېږلی او ناس په کمره کې نو د خپل مرګ باندې مرګ غواړې که نه د کور دروازې له شهادت له ورځې لازمه خبره شهادت خو لویه مرتبه ده دی له جواب ورکوي چې زه په کمره کې چې ناست وم نو دا مرګ په کمره کې غواړم شهادت له د کمرې د کور دروازې له نه ورځم چا ورته وی چې حضور والا ولې چې وجه دا ده چې هسې نه چې د کمرې نه مرګ د شهادت له ورځم د کور دروازې له هسې نه چې په دا مینځ کې د ما ایمان خطا نشي په دا معمولی ورتګ کې چې نیم منټ په لګي د کور که دروازې له د کمرې د دروازې نه ورتګ کې نیم منټ لګیږي چې هلته شهادت مې ځکه نه دی خوښ هسې نه چې په دغې ورتلو کې زما په زړه کې ایمان خطا نشي ما مرګ په خپله کمره کې خوښ دی د دې نه چې ما ته د کور په چوکټ باندې ایمان سره د شهادت مرګ ما ته میلاو شي ما هغه ځکه نه دی خوښ هسې نه چې په لار کې منیت چرته بدل نشي د دې د وجې نه علما فرمایي چې هر کله د مونږ ته اسلافو نیکانو پاکانو خلکو دا درس پرېښودی دی چې دا ایمان چې دا یو هغه ډیوه ده چې په هر وخت په دغه حالاتو د وجې نه دا ډیوه مړه کېدی شي د دغې ډیوې حفاظت پکار دی او حضور فرمایي چې آخر وخت کې به ایمان دومره مشکل شي لکه بله ډیوه انسان د یو ځای نه بل ځای ته وړي او تیزه هوا چلیږي دلته لاس کې بله ډیوه نیولې ده بهر هوا چلیږي او دا یو ډیوه د بله ډیوه د یو ځای نه بل ځای ته وړي نو دا به د دغې هوا نه د مړه کېدو نه څنګه بچ کوي لکه څنګه دغه ډیوه بچ کېدل ګران کار دی دارنګې دغې دنیا نه آخرت ته دغه ایمان وړل ګران کار دی د دې د وجې نه حاضرینو د خپل ایمان حفاظت دا په هر مسلمان باندې لازم دی او حقیقت درته وایم دا خبرې چې کومې دا یو رسمي تقریر زه عرض کول نه غواړم دا د دغې حالاتو بنیاد باندې د زړه یو دردمندانه یو عاجزانه گزارش دی چې دا کم ایمان دی دا محفوظ کول ضروری دی دا ایمان حفاظت ضروری دی د دغې حالاتو واقعاتو مطابق مختلف قسمه تجزیات به خلک وړاندې کوي خو ټول نه اولنی د تجزیې لایق دا د ایمان حفاظت دی مونږ به دعا هم دا وي چې رب کریمه په تیره ورځ باندې شهدای کربلا ورځ تېره شوه خدای پاکه د هغوی د شهادت د وینو په خاطر د هغوی د شهادتونو په خاطر باندې زمونږ ایمان هم سلامت کې زمونږ جان هم سلامت کې زمونږ مال هم سلامت کې زمونږ اول هم سلامت کې زمونږ وسط هم سلامت کې او زمونږ آخر هم سلامت کې وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين امين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين رب كريمة د ایمان په حق لباندې دستا د پاکانو او دستا د کلام پاک نه او د حضور مبارک د پاک و حدیثونه دو درې خبرې بیان شي خدای پاکه همدغه پاک کلمات درته وسیله کوو خدای پاک زمونږ حفاظت ته ایمان نصیب کې خدای مونږ حفاظت ته ایمان نصیب کې خدای مونږ حفاظت ته ایمان نصیب کې
او موږ ته به صاحب مبارک رحمت الله علیه دا خبره کوله چې دا دعا کول پکار دي چې خدای پاکه مونږه د ایمان زوال نه وساتې، خدای د مونږ ایمان زوال نه وساتې، خدای ټول عمر هم په ایمان باندې تیر کې، په اول کې ایمان نصیب کې او د قبر کې ایمان نصیب کې او په آخرت کې مونږ ایمان نصیب کې. رب کریم د دواړو جهانو خوشحاله زمونږ نصیب فرمائے. ډېرو خلکو دعاګانې غوښتې دي، خدای څوک بیماران دي صحت ولا ورکړي، څوک قرضداري قرضونو نه اخلاص کې، څوک بې اتفاق او اتحاد ولا ورکړي، د چا قرضونه بند دي قرضونه را خلاص کې، د چا رشتې او د واده رکاوټونه ختم فرمائے او خپلو حقدارانو ته دعا وکړي چې خدای پاکه زمونږ څومره د وینې رشتې حقداران دي، زمونږ څومره اصول فروع اهل بیت دي، زمونږ څومره مشایخ اساتذه کرام دي، زمونږ څومره شهدای اسلام دي، خدای ټولو بخنه نصیب فرمائے، درجات نصیب فرمائے. او په اختتام کې په خشوع و خضوع سره دعا چې رب کریمه زمونږ دغه وطن سلامتیا نصیب فرمائے، دغه دماکې بند فرمائے، خدای دهشتګردي ختمه فرمائے او څومره شهیدان په دا تیرو ورځو کې وشول سره د باجوړ د شهدای کرامو نه خدای ټولو شهادتونه قبول و مقبول فرمائے، ټولو بخنه نصیب فرمائے. رب کریمه څوک پکې زخمیان دي خدای خپل خولې لاړې ورته دارو کې، خدای څوک غمجن شول زړونه ودردېدل خدای خوشحاله پراولې، خدای برکتونه پراولې، خدای پاک زموږ د دواړو جهان خوشحاله عزتونه او برکتونه او طاعتونه نصیب فرمائے. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا ونبینا محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.